بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عوامي پیغام نیوز سره څنګه چې تاسو ته معلومه ده بیګا 12 بجو نه دا اسمبلی پیش کړی شوله چې پټرول په قیمتونو کې 10 روپۍ اضافه وشوله. آیا په دا غریب انسان به نور څه کوي؟ د مهنګۍ خو مخکې نه هم دونه ده چې د عاد نه سوا د مړی ماتونکې مهنګۍ د غریبانو لپاره، او اوس چې 10 روپۍ بړاو شو او مزید نور هم مهنګۍ راځي. د دې په سلسله کې مونږ اوس راغلي ایروای بیرو چیف سره مونږ موجود شهزاد عالم صاحب او د آج بیرو چیف هم دی. مونږ له دنه معلومات کوو بیګا چې دا کومه 30 روپۍ بړاو شو حکومت ته طرف نه، نو آیا دا غریب انسان وسه کوي او عمل وسه او د غریب انسان ته وسه پیکیج ملاویږي یا سره ریلیف ملاویږي کنه دا هم دا شان دي ذلیل او خوار وي. مونږ سره اوسئ. دا سر تاسو خو بیګا واورېدل چې په 12 بجو نه اسمبلی دا دغه شوله پټرول 30 روپۍ بړاو شولو. نو آیا دا غریب انسان به دې په دغه کې څه کوي؟ دا خو مخکې نه مهنګۍ او غر راغلی توپان راغلی چې دا ورځ تر ورځه نور هم بړاویږي، اوړه ګرانېږي، چیني ګرانېږي. د دې په سلسله کې تاسو موږ ته څه وایئ؟ ډېره مننه پیدا خانه. څنګه چې تاسو ویل بیګا چې د مرکزي حکومت د طرفه کومه سمري پیش شوه، نو په هغې کې د 10 روپو د پټرول او د ډیزلو د دې د ګرانېدو اعلان شوی، او د هغې نه پس پټرول چې کوم دی په منګوره ښار کې 181 روپۍ 50 پیسو ته او ډیزل چې کوم دی 176 روپو ته رسېدلی. نو د دې سره به د مهنګۍ یو نوی لهر راشي. تاسو چې څنګه ووایئ چې تېرو څو ورځو کې د وړو د غوړو د چینو د هغې نرخونه په اوچتۍ سره په تیزۍ سره په اوچتېږي او په ګرانېږي. نو د نن که تاسو وګورئ چې نن دا کم اقدام اوچت شو، د دې نه پس به مهنګۍ نوره سیوا شي او په دې شیزونو په قیمتونو کې به نور اضافه وشي، ځکه چې کم اشیاء خوردونو شوله چیني دا د لاهور کراچۍ یا د نورو ښارونو نه راځي، نو هغه به اوس د دې سره د ګاډو ریټونه سیوا شي او دا مهنګۍ به د دې سره سیوا شي. خو څنګه چې تاسو وویل په تېر شوي وخت کې چې د IMF سره کومې معاهدې شوي دي، نو دا د هغه معاهدو یو کړۍ ده. پرون د مرکزي حکومت او د IMF په درمیان کې مذاکرات کېدل چې د هغه مذاکرات ناکامه شو. هغو ته یو خبر وکړه چې تاسو د پټرولو سبسیډي او په بجلۍ چې کومه سبسیډي ورکړې ده هغه ختم کړئ. بیګا خو 10 روپۍ پټرول ګران کو، نن یا سبا ته به 9 روپۍ یونټ بجلی ګرانېږي. د دې سره په روان 1 تاریخ یا په 15 تاریخ به تقریبا 20 روپۍ پټرول نور ګرانوي، ځکه چې کومه سبسیډي ورکړی شوې وه هغه په دې ټایم کې 47 روپۍ 50 پیسې وه. نو د هغې نه 10 روپۍ ختم شوې، خو 19 روپۍ او 50 پیسې 50 پیسې چې کوم دی هغه لا تر اوسه پورې پاتې دي. نو د مهنګۍ یو بل لهر را روان دی. خو حیران دي خبرې ته چې کم خلک چې نن په حکومت کې ناست دی هغو به تېر شوي خلکو ته دا وینا کوله چې دوی د شپې چې کوم دی په غریبانانو باندې د مهنګۍ بم راتاو کو، او نن چې کوم دی هغوی په خپله دغه قسم خبرونه د هغو د طرفه راځي. پرون که تاسو د مریم بیبي خبرې اورېدلې، نو هغو ویل که په دې ملک کې د بجلۍ یا د پټرولو د دې مهنګۍ راله نو قوم تباه کېږي. یو طرف ته هغه دا وایي، بل طرف ته چې کوم دی د هغو وزیر خزانه مفتاح اسماعیل چې کوم دی هغه بیګا اچانک د پټرولو د ګرانولو اعلان وکړو. نو یقینا چې دا د عام ولس لپاره د غریب ولس لپاره هغه ډېره زیاته د تشویش خبر ده. څنګه چې تاسو ووایئ چې عوام ته به ریلیف میلاو شي، پیدا خانه د ریلیف میلاوېدو هغه ورځې تللي دي. اوس ورځ ته ورځ به مهنګایي راځي په ټوله دنیا کې چې کوم لهر دی. او بیا په پاکستان کې مونږ خو د ټولو دنیا خبره کوو، خو هلته خلکو ته روزګار دی، هلته خلکو سره پیسې دي، په هغو د مهنګایي د دې اثر نه کوي. خو د سوات د دې ملک کم غریبانان خلک چې کم دي هغو دي د مهنګایي یو نوي لهر ته تیار وي. او دا چې کوم دی څنګه چې تاسو وایئ چې ملاتړ مهنګایي ده، نو د دې یو بل لهر هم په دې هفته کې یا په دې کې را روان دی، او د بجلۍ قیمتونه او د پټرولو قیمتونه به بیا نور هم سیوا کېږي. د تاسو اورېدو موږ سره شهزاد عالم صاحب موجود و او هغو خپل تاثرات تاسو ته پیش کړل. موږ دا یو دغه میسیج ول ورکوو چې هغوی په خپل خرچو باندې کنټرول کړي، ولې چې راتلونکی وخت چې دی ډېر ګران دی موږ لپاره. نو موږ د پکار دی چې موږ خپل خرچې کنټرول کړو، نو آینده لپاره چې کم زندګي چې کومه روانه ده هغې لپاره موږ مکمل جدوجہد سره مقابله کولی شو.